سوات یو څو ورځې مخکې د مولانا صاحب دغه ماشوم په والو وجلی و. دې خبرې ته په سوشل میډیا باندې ډیره توجه ورکړل شوه او دا ضروري مو چې دې ته توجه ورکړې وي. دا ډیره غلطه خبره ده چې په سکولونو کې لا په مدرسو کې د ماشومانو دومره سخت وهل کیږي. اوس یو بلې خبرې ته تاسو د توجه ضرورت دی. زما په دې بیک ګراوند کې دا تصویر وګورئ. یو 14 کالو ماشوم تصویر دی، هغه ماته راغلی و. هغې ته د بیهوشي مسله وه، د ټینشن د وجه نه، د ډیپریشن د وجه نه په هغې باندې به بیهوشي راتله. نو مور پلار دغه ماشومه یو عامل ته وروستې وه. هغې عامل مور پلار ته ویلي چې په دې باندې 300 پیریان دي، ورو ورو به زه ترنه دا پیریان وباسم. نو هغې څه کولو چې یو پیری به په بدن باندې ورله یو ځای په لایټر باندې سوځولو او یو پیری به ترې داسې ایستو. دې ماشوم یې ټول بدن داسې سوځېدلی و. عام خاص ورځو کې زه څوک د عاملانو نه او د تعویضونو نه دې شیانو نه زه نه منې کوم، ولې چې د هر چا خپل یقین او د هر چا خپل یو طور طریقې، خو داسې کار کول زما په خیال ظلم دی. اوس په دې خبره نه کوو چې دې کې غلطي د چا وه، د مور پلار غلطي وه چې هغې سړي ته وروستوله، د هغې سړي زیاته غلطي وه چې دا یې سوځولې ده. خبره په دې کول پکار ده چې اوس دا طریقې زه وایم چې ختم شي زموږ په معاشره کې او خلکو له شعور ورسي چې دا غلطه طریقه ده. داسې چې کومې بېهوشۍ والا مریضان دي، دا نفسیتي مریضان